मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। دا ملاکنډ یونیورسټۍ د ملګرو چې دا کم سټپ اخیستی دی زموږ د ګلاباد نه واله د اسپاڼه پورې چې کم روډ دی خانپور ټیکنۍ چې پای کې ځای په ځای باندې کډې جوړې شوي او ډېر خطرناک صورتحال اختیار کړی چې هر وخت د اکسیډنټ او چونکې زموږ دا زیاتره ماشومان چې دي هغه د بایک استعمال ډېر زیات کوي نو د هغې د وجې نه د اکسیډنټ شرح ډېره زیاته شوې وه او هغو د خپل جب نه د اپنی مدد آپ تحت دا یو سټپ واخیستو او ځای په ځای دا کډې دغه کوي نو دا کار شروع دی او د دې کار مقصد سیاسي پوینټ سکورینګ نه دی، صرف د الله رضا ده او د خلکو خدمت دی چې په څه طریقه باندې د الله رضا حاصل شي. نو چې څونه ملګري دا ویډیو ګوري او هغو د خپل طرف نه د امداد کولی شي نو هغو ته هم موسټ ویلکم او الله تعالی دې دوله اجر ورکړي دې ملګرو له. خو زه د خپلې علاقې او بیا د پاکستان هر پښتون ته او د دې پښتونخوا وروڼو مونږ وریم وزګار نه یو ښه که ستاسو دا خیال چې مونږ دې روډ ته راغلي یو که نه او زمونږ څه کار نشته تاسو چې کم کارونه یې دا زمونږ هم شته خو دا ملک ګورئ داسې نه سمیږي خپل کار خو هر سړی کوي. زما د هفتې او د اتوار ورځ چوټي ده زه دلته راغلی یم زما دا ملګري راغلي دي ستاسو کم یو ورځ چوټي ده د قوم د خیر دپاره راوځئ که نه دا خبرې پرېږدئ چې دا به د دې نه به چاته د چا به څه فایدې او یا به څه سیاسي سوچ او یا ریاکاري او یا دغی د خلکو کې معاشرې کې د ژوند تېرول یو سنس پیدا کوي چې دا به مونږ څنګه داسې دا ملک په داسې مسلسل داسې رواني او که نه مونږ ته د تبدیلۍ څه ضرورت شته نو زمونږ د وزیر اعظم صاحب چې کوم سوچ دی په هغې راشئ او راځئ چې دا ملک تبدیل کړو. د ټولو ملګرو کم ملګري چې زمونږ سره په دې پروجیکټ کې شامل دي دا پروجیکټ چونکې سیلف هیلپ بیسډ دی یا اپنی مدد آپ پته چې دی نه مونږ کار شروع کړو او ابتدایي طور مونږ یو دوه درې کسانو چې دی نو هغو دا ډیسیژن وکړو چې یاره مونږ په دې روډ کې چې دا کمې کډې دي یاره دا وارول پکار دي ایټلیسټ ولې چې د دې نه انسانانو ته تکلیف دی مخلوق ته نو مونږ چې دی نو په دې باندې اوله خپل یو کنټریبیوشن وکړو بیسک چې یاره دونه پیسې به راغونډې کړو په هغې به کار چې دی نو هغه وشي نو په دې وجه بیا د نور ملګرو د خپل مراد صاحب او ډاکټر قیصر خان صاحب دوی چې دی نو ډېر همت وکړو زموږ سره او موږ له هم حوصله راکړه چې یاره مطلب دا کار پاسیبل دی او څه کم کانټیکټس چې زموږ د ملګرو چې یاره مطلب دا چېرته کلاس فیلو پاتې شوی یا چېرته ملګری پاتې شوی نو هغو ته چې دی نو موږ ریکویسټ یې وکړې په هغې کې بیا ډاکټر صاحب قیصر خان صاحب خو څو پیرې د عمران نوم واخیستو زه به هم واخلم چې عمران چې دی نو هغه زموږ سره ډېر هیلپ وکړو او بار بار یې مونږ ته وویل چې یاره ستاسو څونه دغه لکه اماونټ لګي نو زه چې دی نو د هغې ورکولو ته تیار یم سره ورسره زمونږ انتظامیه چې کومه ده هغې هم زمونږ سره ډېر زیات هیلپ وکړو نو ډېره عشکریه د دې علاقې د خلکو ستاسو د ټولو ملګرو جزاک الله. دا د ګلاباد نه واله د اسبړه پورې او د خانپوره پورې چې کم روډ جوړیږي دا اپنی مدد آپ تحت جوړیږي زه ټول مخیر حضراتو ته چې هغه څه ورکولی شي هغې ته اپیل کوم چې هغه په دې روډ کې خپله حصه ورکړي ځکه چې دا د وخت هم ضرورت دی د دې سره به بیماران اسپتال ته زر رسي ماشومان به سکولونو ته زر رسي او څوک ډیوټۍ ته ځي هغه ډیوټۍ ته زر رسي خلکو ته ډېر تکلیف و ډرایورانو ته تکلیف و هغه تکلیف نن زموږ د ملګري د یونیورسټۍ د پروفیسران راغلي دي او دوی دا کار شروع کړی دی تاسو ټولو ته زه اپیل کوم چې په دې کې خپله حصه واچوئ. د خبرو مطابق چې کم دی نو لکه دو کم خدمت را په مخه کړی دی الله دې دو ته جزای خیر نصیب کړي او هر لاره جوړول او په لاره کې د الله د رضا دپاره کار کول یا پیسه لګول یا وخت خرج کول یا هغې کې خدمت کول دا ډېر غټ اجر دی او زما طرفه چې کم دی نو لکه زما څه قسم لا د دې مطابق خدمت وي
زه د هغې دپاره بھرپور تیار یم. روډ جوړېږي، په دې کې دا ټانکي کېږي، دا چې کوم دی د ګل آباد نه دې خوا لکه دې ملګرو کم لکه خپل دغه وخت چې کوم دی راغستی دی او د الله د رضا دپاره لګوي، نه د چا نه چې کوم دی نو څه د دې جزا غواړي. د ټول نه مخکې خو زه د قیصر او د هغه سره چې کوم ملګري دي بخاري صاحب او ډاکټر صاحب او عامر سهیل، یقینا دا ډېر زیات یو غټ کار دی او موږ ټول له پکار دی چې په دې کې خپله حصه واچو. دا د چا د متاثره کولو دپاره یا د چا د دغه دپاره موږ په دې کار کې نه وي، بلکې دا د قوم په موږ باندې یو حق دی او پکار دی چې موږ په لاس او په اختیار کې چې هغه موږ وکړو. او انشاءالله دا یوه سلسله چې شروع شوې ده، داسې مسلې چې هغه زموږ په نظر کې نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې په هغې باندې خپله منډه تړلو، خپله کوشش وکړو او په هغه کار کې خپله پوره حصه واچو. زما ټولو مشرانو ته که هغه سیاسي دي، که سماجي دي، که مذهبي دي، هر څومره مشران چې دي چې هغه په داسې قسم کارونو چې دی نو د هغې حوصله افزایي وکړي او مخې ته راشي، نو یقینا زموږ د علاقه به مخ په وړاندې لاړه شي. زه د الخیام نیوز ډېر زیاته مننه کوم چې دوی مله دا مقرره کړه. زه د ملګرو ډېره شکریا ادا کوم. دا پروفیسران دي، د دوی خو دا کار دی نه، خو لکه دوی چې دا کم کار شروع کړی دی او ډېر په ښه طریقې خانپور ته راورسو، د هغه ګل آباد یې شروع کړی دی، نو د ګاډو هلته ډېر زیات سهولت جوړ شوی دی او دغسې کار موږ ټول له پکار دی. موږ د دوی شکریا ادا کوو چې دوی دونه ټایم وباسو قیمتي او دا کار یې سر ته ورسوو.